دا قام به بې اتفاقي کورني مشکلات لري وطني مشکلات به لري لیکن دا جنازه دا قام یو کوي عالم به هم ملګری تجار به هم ملګری وکیل به هم ملګری چې با زموږ خبرې خپل په منځ کې ته ګام ولکه بل زما پر وطن راواخلې په درزونو جنازې پرتې دي ستا په دغه هوس کې پر دې خبره نشي کېدلی ستا په اپر هوس کې پر دې خبره نشي کېدلی داسې در عدالت ته پورې چې تا به د انصاف توقع ځینې کوله د دې کار یې ته خلاص کړې هارونه یې ور په غاړه کول د مجاهدو په نامه د اسلام د خواخوږو په نامه 40 کاله بعد یې نن ډنډه پسې راخیستې ده وایي دا ترهګر کام دی دا دهشتګرد کام دی هغه ورځ زموږ ولیدله چې کم و بیش په 80 ګولۍ زموږ په پلار کې لګېدلې ولې موږ ورته ناست هغه ورځ زموږ ولیدله چې زموږ د ورور سینه نه وه تر موږ یې راورساوئ په اجتماعي فیصله د دې وطن د ژغورنې په خاطر د دې مشکلاتو څخه د راوتلو په خاطر باندې سره ملګري سو سره ودرېږو داسې کیسو او سلسلو ته اخري ټکی کښېږدو چې بس نور زموږ پر وطن دا سلسلې موږ نه برداشت کوو څنګه دهشتګردي ده چې سرچینې ټولې په تا کې دي ټولې مدرسې په تا کې دي که مولانا اظهر دی هم ستا دی کم لا پلانی خوند دی هم ستا دی د اور لمبې زما په وطن کې پورته کېږي موږ په زیات سے زیات د 15 کالو څخه د پاکستان د بونډرۍ حصه یو ګرانو وطنوالو موږ د دې خاورې د زرونو کلو مالک یو د دې وطن د حالاتو په رڼا کې د یو داسې قامي سوچ او فکر منځ ته راوړل پکار دي چې کم سے کم زما عام ولس ته تحفظ درلاسه سي داسې نه چې زما محافظ د شهادت د لارې لاش پروت دی زه ته یې ورسرته ناست یو بیا بالخصوص په دغه واقعه کې چې د هغې کمه کوتاهي دا ټیم ټول کام ولس ته څرګنده سوې ده د هغې پر کوتاهي موږ کم ګایږو بس سیاسي جماعت دا وکړل سیاسي جماعت دا وکړل سیاسي جماعتونه داسې ولې نه کوي سیاسي جماعتونه هغسې ولې نه کوي دا مه کوئ ګرانو وطنوالو دا ګریبان چې دا وخت یې تڼۍ په خپل وجود کې نه لري دا نور مه څیرئ دا کار هغه ډېر په لوی انویسټمنټ باندې کوي دا کار زموږ ریاست په ډېره لویه منصوبه سازي سره کوي نو ما او تا باید د دې حصه نسو جوړ دا ټول ناست ولس چې دی دا خامخا د یو سیاسي فکر خاوند دی دلته به ناست یو ملګری یو حاجي صاحب یو ملک صاحب د میډیا یو ملګری دا به لازمي یا د جمعیت علما اسلام وي یا به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وي یا به د عوامي نیشنل پارټۍ وي یا به د پاکستان تحریک انصاف وي یا به د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ وي یا به هسې د یو بل ګوند وي د جمعیت اسلامي به وي یعنی ما ته نه ښکاري چې په دغه زرونو ناست اجتماع کې دي یو سړی هم داسې وي چې هغه د سیاسي فکر نه لري هغه د یو ګوند سره همدردي نه لري هغه د یو ګوند بنیادي ممبر نه وي یا د همدرده نه وي او په داسې اجتماعو کې کوشش دا روان دی چې زموږ د وطن خبرې موږ د سیاست څخه هټکې پر نورو خواو بوزو ګرانو وطنوالو په نورو خواو خو زموږ خبرې روانې دي موږ چې پر قبایلیت تقسیم په خوا روان یو موږ چې پر ځای او پر خیالۍ د تقسیم په خوا روان یو موږ چې پر کورنۍ او پر خاندان د تقسیم خواته روان یو چې افغانیت پاته پښتنوالی پاته وطن پاته نو خو دغه نتیجه ده دغه زموږ او ستاسو په مخ کې تکلیفونه او دردونه دي ګرانو وطنوالو کام او وطن دا په یو پراخ ویژن ژغورل کیږي هغه ویژن بیا د سیاسته به بالاتر وي هغه ویژن به بیا ګرانو ملګرو د ګونده بالاتر وي دا په 15 کاله کې یو ووټ راځي دا چې څوک چاته ورکوي هغه ته دې ورکوي خو چې په دې وطن کې د دې وطن د حالاتو په رڼا کې د یو داسې قامي سوچ او فکر منځ ته راوړل پکار دي چې کم سے کم زما عام ولس ته تحفظ درلاسه سي داسې نه چې زما محافظ د شهادت د لارې لاش پروت دی زه ته یې ورسرته ناست یو نو دا په یو قامي فکر موږ به چاوېدلی سو او دا خبره نن ډېره بربنډه سوله تاسو یې وینئ زموږ علما کرام زموږ سیاسي خلک زموږ میډیا حتی چې په دې روان پرلت کې تاسو اورئ
زموږ قبایلي خلک، زموږ د سیمې د غرو خلک نن د دې ریاست په دې عزایمو پوه سوي دي چې زموږ پر دې خاوره 40 کاله دا غوبل چې وچلېدی دا په مذهب نه و، دا د دغه ورځې دپاره و چې دا وطن تیس نیس که، بې مالکه یې که، بې غاوره یې که، بیا که دې خوښ وي که پر برشور ورځې انجمني در جګړه لاندې کوې، که پر زیارت ورځې، که پر دوکیو په هرنایي ورځې، که پر چمن ورځې، تجارت هم دی در ځان په قبضه کې راوستل غواړي، مال او دولت د وطن شتمني هم دی په خپل جیب کې اچول غواړي. نن د شهید مولانا خانزیب اوله برسۍ و ګرانو وطنوالو، عالم سړی و، فاضل سړی و، ګرانو وطنوالو هیڅ ګناه یې بله نه وه، د مدرسې فارغه مدرس عالم و. ګرانو وطنوالو په دې بنیاد په شهادت ورسېدی چې د وطن و ډبره ته کښېناستی، د وطن و ترخه ته کښېناستی، د وطن و سمندر و دریاب ته کښېناستی، کتابونه پر لیکل شروع کړل، د وطن پر شتمنۍ د شتمنې پښتونخوا په نامه په بل نامه د کام د مستقبل د خبرولو په خاطر لیک شروع کړي، کتابونه یې شروع کړل، د باجوړ پر مین چوک کې په شهادت ورساوي، در کیمرو لاندې په شهادت ورساوي. په څه شی ورساوي؟ چې د وطن پر سپین او پر سره زر یې نظر و، پر تور زر یې نظر و. داسې ګرانو وطنوالو زموږ په وطن کې ډېر واقعات دي چې د هغه بله هیڅ ګناه نشته. د کام خبره کوي، د کام د مستقبل خبره کوي، د کام د مستقبل د خواخوږۍ خبره کوي. نو راسئ چې موږ او تاسو دغه سیاست، دا فکر، دا سوچ چې په ټول وطن کې خورول پکار دی، د وطن په شتمنۍ خبرول پکار دی، د دشمن په سازش خبرول پکار دی. د دې په ضد نه ودرېږو، د دې په ضد پکار دا دی د ولس په منځ کې د بل د خوشحاله کولو دپاره کردار ادا نه کړو. ګرانو وطنوالو دا وخت پر پښتون افغان ملت بیا پر دې خاوره د تاریخ ډېر بدترین دور راغلی دی، مشکل دور راغلی دی. ټول وطن توپک سالارانو ته حواله دی، ټول وطن. یعنې زه دا خبره هر وخت کومه، دلته زموږ او ستاسو په وطن کې په افغان ملت پسې ډنډه راواخیستل سوله. هغه افغان ملت چې په یو کم اتیا کې، په 88 کې د ده د مفاداتو، د ریاست پاکستان د مفاداتو خبره وه، ول دا غازي ملت، دا مجاهد ملت، دا د غوري لمسیان، دا د ابدالي لمسیان، دا د خالد اولادونه، هارونه یې ورپه غاړه کول، د مجاهدو په نامه، د اسلام د خواخوږو په نامه. 40 کاله بعد یې نن ډنډه پسې راخیستې ده، وایي دا ترهګر کام دی، دا دهشتګرد کام دی، دا ورانکاری کام دی. د دې وطن هر هغه افغان چې په تجارت یې دلته لاس ایسوله، د دې وطن په زراعتو، په کښتو، په کرونده کې د ده کردار و. دا ټولې طبقې خوښ کړې، دا ټول کورنۍ یې خوښ کړې، 2 طبقې یې پرېښولې. ګرانو وطنوالو تاسو سوچ پر وکئ، یوه هغه طبقه چې د تاریاکو په کښت او په کرونده پوه طبقه وه، دا زموږ په وطن کې علالعلان یله ده، د دوکې یې راواخله تر چمنه پورې. بیا ځه په دې وطن کې په هر کونج کې هر هغه افغان، که د هلمند دی، که د روزګان دی، که د افغان ملت د هر ځای د وجود حصه دی، دا یله دی، آزاد دی چې دی د تاریاکو په فصل پوهیږي. نو ګرانو وطنوالو پر دې سوچ وکئ چې دا د تاریاکو فصل د دې قامه سره د دوستۍ فصل دی چې ورېله کړی دی، که د دښمنۍ فصل دی. په کلا عبدالله کې ما خبره کوله، معلومه اورېدلې دي چې ډي سي صاحب و، ډي پي او صاحب و، کرنل صاحب تر بالا ادارو پورې دا وخت د کلا عبدالله د منځه څخه 40 کروړ روپۍ د تاریاکو پر فصل ټولې کړي دي. یو رسالدار غږ راباندې وکړي. هغه وخت لیویز لا په پولیسو کې نه و ضم سوي، ولهاز غره ستا معلومات کچه دي، 4 کروړ روپۍ ول ورټولې سولې، دا یارانو سره تقسیم کړې، د فصل اجازت یې ورکړي.
دویم هغه طبقه هغه خلک چې په توپک باندې خپل بچي ساتي. هر توپکي چې دی په دې وطن کې د افغانیت دی وي که د هرې طبقې سره تعلق لري وي دا په دې وطن کې آزاد دی. د دې لښکرونه زموږ د وطن تر کونج او در ښار او در کلي او در غره ورسېدل. نو ګرانو وطنوالو په دې دښمني د ریاست ځان پوه کول پکار دي. په دې دښمني ځان پوه کول پکار دي چې هر غوبل د دې وطن د نمایندګۍ سره د دې وطن د نمایندګۍ په خلاف هر کار د کړی دی. دا په 2024 کې ته داسې بې نمایندګۍ پاته کړې ستا د نمایندګۍ حق یې داسې نیلام کوي چې نن په دې چوک کې په درزونو جنازې پرتې دي. ستا په دغه هوس کې پر دې خبره نشي کېدلی. ستا په اپر هوس کې پر دې خبره نشي کېدلی. داسې در عدالته پورې چې تا به د انصاف توقع ځینې کوله د دې کار یې ته خلاص کړې. نو ګرانو وطنوالو موږ په کار دا دی چې خپل منځي اختلافات به وي، نقطه نظر به مختلف وي، پر هغه باندې به هر سړی خپله خبره پر خپل فورم کوي. داسې فورم چې دا د کام او د وطن د خواخوږۍ د درد او د تکلیف د شریکېدو فورم دی. پر دې په کار دا دی موږ د سیاست خلاف د سیاسي ګوندونو خلاف او زه پوښتنه کوم کم کار چې د سیاسي ګوندونو بغیر سوی دی نو همې نتیجې ستاسو په مخ کې دي. په کومه طریقه چې په دې وطن کې د سیاست برخلاف خلک زورور سوي دي، خلکو ته واکونه ورسپارل سوي دي، ستاسو په مخ کې دي. سیاسي جماعتونه وطن نه خرابوي، سیاسي جماعتونه وي به. زه دا خبره سپینه کوم د اصغر سزا د باچا خان فکر ته باید نشي ورکول. داسې د هر ګوند د یو چا د ذات ګناه د یو چا د ذاتي کیریکټر ګناه دا د هغه ګوند ته باید ورنه کول سي. دې خلکو په دې وطن کې قربانۍ ورکړي دي، شهادتونه یې ورکړي دي. زه درته ولاړ سړی موږ چې دا درد لره هر وخت ځو دا چې پر خبره پر کوو ولې پر کوو؟ پښتانه وایي مځکه هغه سودي چې اور پر بل وي. داسې درد موږ 3 واره لیدلی، د ذات په حیثیت مو لیدلی دي. هغه ورځ موږ ولیدله چې کم و بیش په 80 ګولۍ زموږ په پلار کې لګېدلې ولې موږ ورته ناست وو. هغه ورځ موږ ولیدله چې زموږ د ورور سینه نه وه تر موږ یې راورساوئ. هغه ورځ هم موږ ولیده چې زموږ د اکا زوی 6 میاشتې ورک و. 6 میاشتې بعد چې د ده لاش پیدا سو د پیژنګلوۍ نه و، د ده د بچي او د ده د ډي ان اې ټیسټ وسو، د لاهوره رپورټ راغلی چې و دا اسد خان اڅکزی دی. نو چې محافظ مې نه خلاصېږي نو زیارتوال به خلاصېږي، اصغر به خلاصېږي، دلاور به خلاصېږي، احمد جان به خلاصېږي، عادل خان به خلاصېږي، نه خلاصېږي. ګرانو وطنوالو په کامي فکر باندې زه نن هم دا وایم چې نن دا وطن په دې ټوله پښتونخوا کې داسې درنې ورته واچي، په دغه شکل ورته کښېني، په اتفاق ورته کښېني، بیا به موږ د ده سره حساب وکړو چې ته زما د وطن شتمني څنګه لوټې، ته زما پر وطن څنګه بې اختیاره را روانې. زما د صدیو دا خبره موږ کوو. موږ په زیات سے زیات د 15 کالو سره د پاکستان د بونډرۍ حصه یو. ګرانو وطنوالو موږ د دې خاورې د زرونو کلو مالک یو. دا محافظان چې پراته دي دا د زیارت د پرون راغلي راکوچ سوي خلک نه دي، دا د سوونو کلو د زیارت مالکان دي، د دې کوټې اوسېدونکي، زه د دې پښتونخوا وطن د هر کونج اوسېدونکي، دا د تقسیم هند مخکې هم د دې وطن حصه و، د لوی افغانستان حصه و، د لوی افغانستان سلا مخکې د دې وطن حصه ول. ته نن راغلی د 15 کاله په عمر باندې زما پر وطن دې پیتې راخیستې دي. دا غر ما پلاني ته الاټ کړي او الاټوي یې چاته لکه زموږ په وطن کې چې یو مشهوره شیخ اسلام و چې ټوله ښارګه و، هر ناحیه په نامه کړي و. اوس بیا د یو بل باټ په نامه و یو ځوان راغلی دی، بس تقسیمونه دې روان دي، د ده پیتې دي، د وطن خود به یو 15 سوداګر په لاس ته راغلي، یو 15 وطن فروشان به په لاس ته راغلي، د درواغو په سکامونو به تا لکو سلو شل ورکړي. دا وطن خو د موږ د پلارو د نیکه د هډو وطن دی. ته څنګه سوچ کوې چې ته د ابدالي پر لمسي داسې بې ټکره را روانې، ته د میرویس نیکه پر لمسي داسې بې خوفه را روانې. دا منو
دا کام به بې اتفاقي دا وخت به کورني مشکلات لري وطني مشکلات به لري لیکن دا جنازې د ظلم او د جبر دا سلسلې به دا کام یو کوي عالم به هم ملګری تجار به هم ملګری وکیل به هم ملګری سیاسي کارکون به ولاړ چې ولاړ وي یعنی هره طبقه به پر دې ځای دی چې بس زموږ خبرې خپل په منځ کې ته ګام ولکه بل زما پر وطن راواخلې نو ګرانو وطنوالو په قامي یووالي په وطني یووالي په پښتني غیرت په افغاني ورورولي به د دې وطن ژغورنه کوو دا تبصرې به نورې پرېږدو چې دا نن پر زیارت ته پر چمن خو نه ده پرون پر چمن و پر دوکۍ خو نه ده پرون پر دوکۍ و پر هرنایي و پر شارګه خو نه ده داسې نظارې چې د کابله دا سلسلې را شروع سوې تر کندهاره را ورسېدې تر وزیرستان او در سوات ته را ورسېدې نن زموږ و کور ته دا غم راغلی دی چوک سوی دی موږ تبصرې پر کولې راسئ در تبصرو راوځو په یو لویه ورورولي په یو لویه پښتونولي په لوی سر کې په یو لویه وطنوالي ملګرتیا سره وکړو سره ودرېږو دا موږ نه وایو چې دا به زموږ د وطن آخري لاشونه وي دا به آخري شهیدان وي در دې بدترینه دوره روان دی ځکه دا دومره پراخ وطن دا دومره شتمن وطن دا به دی د وینو په رودو د ځان دپاره په لاس کې راوړي دا موږ منو چې تاوان به کېږي خو په اتفاق به که نن سل په شهادت رسېږي سهار به اتیا په شهادت رسېږي که سهار اتیا په شهادت رسېږي بل سهار به 50 په شهادت رسېږي او په اتفاق به دا ورځ راځي چې بیا به زموږ په وطن کې یو شهید هم نه وي بیا به زموږ په وطن کې هېڅ قسم تیاری نه وي دا چې خلک پر څلورو پر پنځو په شپه او په سپېدو کې د خلکو سره ناستې او کیسې او تماشې کوي دا وطن به د دې ټولو کیسو او تماشو را خلاص شي نو ګرانو وطنوالو تاسو ته موږ ډېر په ایمانداري دا خبره کوو سیاسي مشران ناست دي ګوندونه ناست دي چې هره فیصله هره پرېکړه په ګډه موږ دا غواړو دا نه غواړو چې د خپله طرفه یو اعلان وکړو یا چې په ګډه په اجتماعي فیصله د دې وطن د ژغورنې په خاطر د دې مشکلاتو څخه د راوتلو په خاطر باندې سره ملګري سو سره ودرېږو داسې کیسو او سلسلو ته آخري ټکی کښېږدو چې بس نور زموږ پر وطن دا سلسلې موږ نه برداشت کوو هسې دهشتګردي نشته هسې توپک سالاري نشته دا ټول ریاست پاکستان د دې خاورې سره په سازش کوي موږ پوښتنه کوو ګران وطنوالو ته سوچ وکړئ په دې 40 کاله کې د دې جنګ او جدل یو سکروټه پنجاب ته نه واوښته موږ نه وایو چې پنجاب دې اور واخلي لیکن خو یو ملک دی یوه سلسله ده هره پوتنه چې د توا فطرت الهندوستان دی د هندوستان سره پر بارډر په سوونو کیلومتر ته ورڅرمه ستا کور ته سره سکروټه نه راځي ته د موټرویو په جوړېدو اخته یې د اکسپرس ویو په جوړېدو اخته یې د کارخانو په جوړېدو اخته یې د روزګار په ذرایع اخته یې د بجلۍ پراجکټونه لګئ زه د شهیدانو سرو ته پاته ګرد عمر په ما کې تېر سو دا څنګه انتها پسندي ده دا څنګه دهشتګردي ده چې سرچینې ټولې په تا کې دي ټولې مدرسې په تا کې دي هر جهاز ستا په هر نامه غوا کړی دی تا چې ډیمانډ د هندوستان څخه د خلاصېدو کړی دی که مولانا اظهر دی هم ستا دی کم لا پلانی خوند دی هم ستا دی تا یې له کړی دی په خپلو مطالباتو باندې اور زما په وطن کې بل دی د اور لمبې زما په وطن کې پورته کېږي نو ګرانو وطنوالو دا پلانټډ دا مسلط دهشتګردي ده دا هیڅ خدا همکه د قدرت ته طرفه د فطرت راغلې یا د نوري جهان د خوا راغلې سلسله ده دا د دې ځای د دې وطن د واکدارانو پر موږ او پر تاسو باندې د خپلو وسایلو څخه د محرومه کولو په خاطر